چې آیا خسی سروي باندې قرباني جایز ده او که جایز نه ده. بعضی خلک دا اعتراض کوي چې په د خسی زناور باندې قرباني جایز نه ده. نه دا خبره سراسر غلطه ده. الته روایتو کې راغلي دي سنن کبرى للبیهقی اور شرح مانی الاثار کی روایت راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ان النبي صلی الله علیه و آله وسلم ذبح بکبشین وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دو ګډان ذبح کړو املحین جسم نسم غړ غټو عظیمین اور ډیر لوی جسامت ولو او بیا ور سره مخکې راغلی موجوعین ادواړه خسی کړي شوی هم وو ندی وجنه د خسی زناور یا سروي قرباني جایز ده اور هم اندغه کول د احناف دی دغه کول د حضرت عطا رحم الله حسن بصری رحم الله اور دغه رنګ نور غټ غټ علماء کرام تابعینو دی باندې فتوا ده چې د خسی زناور سروي قرباني چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی وجنه جایز ده. ولی ابو داود شریف کی روایت راغلی دی د حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنه خپل پلان روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خسی زناور ذبح کړی دی د اختر په موقع باندې. هم دغه رنګ یو روایت راغلی مسند احمد کی اور یو روایت راغلی سنن ابن ماجه کی د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هم روایت راغلی دی. نشکل روایت رالو ستا عقل غازه کې فعل چې روایت راغلی بس خبره موږ د برغه حجت دی. زما په دې خبر مې تاسو پوه شئ. البته دې باندې یو اعتراض کوي. اعتراض دا کوي چې کله غوږ کټوي په غو قرباني نه کیږي لکه کټه په غو باندې قرباني نه کیږي خپې کټه خپه پس مکه نشي لګي په غو قرباني نه کیږي غا عیب غني او چې کله زناور خسی کړل شي غا عیب نه دی ولی نه دی. په دې اعتراض باندې پوښي خسی دې ته ویل کیږي چې یا غنه اعلی تناسل کټ کی اور یا چې کم خصياتین دي دا انډي دي داته کټ کی یا کټ نه کی خدا یو شی دی خپل ماشين دی هغه سره دا بالکل د سکی چې ډیمیج کی خپل کې ماشين کې بن کې نه د خپل کار پری دي چې د خپل کار پری دي نه دي چې کم شهوت غا ختم شي نغه اثر د دې چې کله د زناور خسی کړل شي دی هغه کو چې کم بل ځکه لګي هغه کو دی جسم کې هلول شي جز ته ورسي نه چې کله دا تکتی جسم کې مختلف اعضاء ته ورسي د سروي وګي کېږي ډېر چې وګي کېږي ډېر دا خوراک ډېر کې چې خوراک ډېر کې نه دا غټ ډېر شي سورب شي. اورل روایت کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو داسې مضبوط سروي ذبح کوي چې هغه کله ته ذبح کې چې په سرات باندې تب یا غي باندې سورلی کولای شي اور ته داسې سروي راوسي چې اواز سره غورځي کې ته په سرات باندې غي باندې مزل کوي چې هغه خپل خپل شو دي ته بس په پولسرات باندې پوری کی. ال روایت کې راغلی چې مضبوط سروي ذبح کوا چې غمه ته کینی ته پولسرات په بل طرف ته ورسي. نخسی زناور کې دا خاصیت چې هغه غټي کې ډیر هغه قوت زیات وي هغه کې غوخه ډیر او غوخه مزیدار هم وي. نو د مترزین اعتراض دا کوي چې کله هغه غونه ابن وجنه قرباني جایز نه ده نه پکار دي دلته ته جایز نشي. نمونږ ورته جواب کیو او بیا دا وی چې د بیړه د دې غر کا نزتانه دوه تاسو کوم د سروي دوه قسمه بیړه غر کول دي ست الفاظو کې مخ قرباني کو الحمدلله قرباني مونږه عبادت غړو خو ته اعتراض کې معترضي لیبرل او سیکولر طبقه نه متاثر ته اعتراض کې ځکه تعالی چې جواب کوم ته وای چې د سروي بیړه د غر کا چې هغه کله خسی کې ولی خپل شهوت نشي پوره کوي نزخي اختر کې سبا کوم د سبا کول غټه بیړه غر کېدل دي کده خسی کولی غټه بیړه غر کېدل خسی کېدو کې کم از کم شوندې خو پاتې شو کو خوراک سکا خو کوي شي ګرځیدې خوشي کنه او چې سبا کې دغه بیړه غر کا نه ګرځیدې شي نو خوراک سکا کې شهر څخه ختم شو نه چې کله شریعت دای اجازه کړي چې زبې اجازه دي کړي نه خسی کېدو ته تا ولې پریشانې ته ولې پریشانې زما په دې خبره مې تاسو پوه شئ. البته د کې شک نشته روایت کې راغلي دي حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې روایت کې راغلي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صبر ذی الروح وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دینه منی کړو چې تاسو یو سروي وتړي هغه باندې به تیر اندازي کې خپل نشانه په خیدا شریعت کې جایز نه دي اور مخکې ور سره راغلي عن اخصاء البهائم چې تاسو د سروي ما خسی کوي نهيا شديدا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ډېر سختی سره دینه منی کړو. هغه درته فریق مخالف چې کوم مخالف ته غو درته چې تا روایت کې راغلي دي نه ته ورته دا وایي چې دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عن اخصاء البهائم چې تاسو د سروي خسی کوي ما دې نه دی ویلي چې تاسو خسی زناور ذبح کوي ما دې کې فرق دی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کې دا راغلي چې تاسو د سروي والټه کول ما کوي نه دی مطلب خدای نه چې کم سروي والټه کول خورلي غو ته ذبح کوي نه او بل دلته کې چې کم
خسانه د خسی کولو نه منع کوم رغلی دا احادیثو کې مفسرین کې غد انسان د خسی کېدو نه منع رغلی دا دیو چې موږ وایو چې فیملی پلانینګ کې چې کم خلک دی چې ډیر بچی ما راوړل چې کم سیکولر طبقه وي ډیر بچی راوړي دا کم ځای نه خوري تا پلان ډیر بچی راوړي تی 15 شپږ راوړي ته کم ځای نه خوې درکې چې تا دې درکې خو تا بچو ته به مور کېږي دا ډیره خراب او باطل عقیده ده او اوس د کرونا وایرس په نوم باندې کم ازمایش مو سازش مو داندې د برو چې دنیا سم کې خلک کم شي دا د انګریزانو او د يهودو او نصاراو دا عقیده ده مونږ دا عقیده ده مخکې کم پټه او یو من غنم پیدا کولو چې کله بچی ډیر شو وسلس من غنم پیدا کینې سیدا کنه ده رازق الله رب العزت رزق خو ته نه ورګې موږ د انګریزان يهود نصارا راکې ته چې دنیا کم ځای کې تا رزق کم الله پاک لیکل غو درته اسې رسی نه دا چې کم د خسینه من راغلی دا د انسان د خسینه من نه راغلی اوس خلک د سې چلکی چې کله بچی ډیر شي بیا ډاکټر ته لاړ شي چې ماته نسبندي وکړه نه غور ته اپریشن وکړي د ټیسټ اس کې یعنی خصوصیتین کې اورک دی غور ته کټ کی هغه باندې برنه تار سره هغه رګ ورته وتړي نسبه مینه رزي جسمه مینه رزي بچی نه پیدا وي دا شریعت کې حرام دي دا هندوان د سیکان او دا بود مت ولا د باطل مذهب ولکه خو مسلمان ته دا جایز نه دي یا دا چې کور ولا تلاړ شي چې هغه کم دین هغه انډر رزي رحم ته هغه ځای ورته اوري ورته بلا کې هغه رګ ورته بند کی دا شریعت کې حرام او ناجیز یې کټ کې یې تار سره وتړي دا یو کم فطرتي نظام دی دا متاثر کوي لکه غوړ کټ کول جایز دي ته سکوي څنګه غوږ کټ کول نه جایز دي پوزه کټ کول نه جایز دي شونډي کټ کول د انسان نه جایز دي هم دا غرانګي دا رګونه کټ کول هم جایز نه دي دا د الله امانت ته درکړي دي نور د ډاکټر د وی چې بچی ډیر مار وړه یا ستاسو خرابيږي یا بچی خرابيږي او ډاکټر مسلمان وي ماهر وي دیندار وي دا درې شرایط وي ابي ځان له خبره ده خو نو ډاکټر پلان د مفتي د فتوی نه بغیر غا تا نشوي چې د سی وکړه او چې کم کې دا سیکولر طبقه ده غیاس اخرت نه پرواش نه د اخرت څخه غم کوي او نور مسلمان سړي د بردا چیز نه نه حدیثو کې کومه منه د خصیتوب نه رغلي د انسانانو صف کې رغلي چې انسانان د دانه کوي سرو د بردا شي دي جایز دي روایت کې دا رغلي چې خصیص زناور قرباني رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا نه چې کله کړي روایت نه ثابت شو بیا په کې زیات اشکالات او مشکلات پیدا کول ځانته ندی پکار نه قرباني جایز نه